ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تغو تكيرا طيب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما پنځ باندې تاسو تعارف داده چې دا د اسلامي جمعیت طلبه د ویژن کیمپ شرکا دي خو زه هم نه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د باغ گلونه دي یا اللہ یہ تیرے نبی کے باغ کے پھول ہیں استاذ دپار زمادہ دعا دا یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو صدیق کی صداقت عمر کی عدالت عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت عطا فرما اصل کے سلور لیڈران زمنگا چکم هیروز دی کم چې هغه موږ له فالو کول دی هغه دغه سلور کسان دي زه ستاسو شکریا ادا کوم چې ستاسو نظر په ما پریوتو خو هر کار له چې ځای کنه نو PPA دا بکو نمبر 1 پریپریشن نمبر 2 پریزنٹیشن نمبر 3 اپیرنس پریپریشن دیته وای چې زدل تراتلم د دریو خبرو جواب به زور کوم تاسو به مور کوي وټ نو دا وټ جواب داو چې دین باندې د استقلال فواید څه دي اس کے لوازمات کیا ہے استقامت کے لوازمات کیا ہے دین پر استقامت کے لوازمات ما ته معلوم دي چې تاسو ته معلم وټ نو وای دا خبره ولې نور ولې لکه ای بیکاز چې د استقامت نه بغیر ګټه نه کیږي وسنګا وې د بر نه راواله کوم خلکو چې استقامت شو کړي دي نه غي ګټه کړي دا نو په بر باندې اړم به استقامت چې چا کړو په تاریخ کې ابراهيم عليه السلام هغه ته ورته بدانګ نه غوي دانګم دې د غټ استقامتي چې کله هغه استقامت کو نو دا غنوم شو امام الانبیاء او دا غنوم شو خلیل الله نو کو فرق ته خلیل الله امام الانبیاء ډیګری حاصل ول غواړي نو استقامت بشو کې نو بیا دا هغه بچي اسماعیل علیہ السلام اغم استقامت شو کو پلار وته زتا تا علالم انی اذبحک فانظر ماذا ترى کله کله به دې ما سره به یو ځای چې زه هم نو تاسو له درځینو وای به داغه وته یا ابت فعل ما تو عمر بابا جی چې تا ته خدای وی چې حلال کنه حلال مې کند دینه غټ استقامتي نو هغه تسبه لو شو اسماعیل ذبیح الله نو دریم نمبر په خطه چې راځي نو بلال رضی الله عنه نو بلال د رنگ نه تور دی د اشهدو نشي ویلې پروننسیشن صحیح نشي کولای
الف سین وی اسعدو وی خو چې کله مخالفینو په شګو کې راخکو او د احد نه انکار وکړ د استقامت مظاهره وکړه نو هغه حبشي بلال حضرت عمر صاحب غونته زورور چې هغه امیر دی بادشاہ دی حاکم دی هغه وته وی سیدی یا بلال ان زما سردارې نو غریب سړی غلام سړی سردارې تعالو ورسید چې هغه استقامت وکړو لګ دی خو پسې راشه په دې دور کې استقامت چې چا کړی دی د اسلامي جمعیت طلبه په حواله ناغه د بنگلاديش اسلامي چاتروشنګو چې هغه د استقامت مظاهره وکړه 50 سال مسلسل نو 50 سال نه پس هغه خپل ټارګټ اچیو کو او نور خوسکه خود پاکستان یو دغه وزیر دی ا دې مخکې په جمعیت کې خود ته استقامت نه دی میلاو شوی نو اوس په مسلم لیگ کې دی خود راغه ابلاسی استلې دی نو داغه خپل الفاظ دادي چې ګوره استقامت چې دلته کې میلاو شو نو اکابر کے کارکنان کی انتک جدوجہد کا ثمر ڈاکا یونیورسٹی میں رنگ لے آیا دا یو مخالف سڑی وینا دا اب یا سوئی نظریہ پاکستان سے وفا کی قیمت انہوں نے دہائیوں سے تنہا اپنی روح کی قربانیوں سے دی دا ننچ په ډاکا کې او نن په دغه کې د اسلام خبره کیږي په ډاکا یونیورسيټي کې اسلامي چاندروشنګو غټي دا د استقامت برکت ته کاغي استقامت نه وکړي نو دا بنو بیا چې اوس په عربو کې حماس کم استقامت شو کوي نو ځکه غد ټول امت دسترګو تاره ده او مسلمان خو سکه خو کافران په لندن کې په برمنګم کې په واشنگټن کې او په جرمني کې داغو په حق کې جلوس وکاږي ځکه غي د استقامت مظاهره وکړه او بیا چې ستا په صوبه کې د ټولو نه د استقامت مظاهره چې هغه ناشنا ده هغه د جمعیت یو زوړ ناظم هغه مشتاق نور سرتا سوه مشتاق احمد خان کوي چې هغه اوس د سمت پلوټیلا سره تله ځانه مرګ ته مخامخ کړي دي او امت ته وای چې تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ نن د جمعې ورځ د مونږ ته دعا کوو چې خدای دې په خیر ورسې په خیر دې واپس کړي دا د استقامت برکت د دې په مقابله کې چې چا استقامت نه لري کړي هغه د لارې نه خواشي وي دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دي هغه وحی لیکي کاتب الوحی وته وای خو چې کله واپس شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه نو استقامت مظاهره نه وکړي وی ټول معاف کړي خو پلانې چې د کاغذ د کعبه په پردو کې پټ شنو الله وای وای دا ولې دیو جن د مشران نیاګان باباګان چې مونږ ته دعا کوي نو سوې خدای پاک د استقامت نه بل ټکی را سره تاسو وای نصیب کا کنه دا ځکه وای چې استقامت دومره غټ نعمت ده چې دا نعمت د پکې نه نو د پیغمبر صحابي پاتې شوی خو پیغمبر ته دومره خپله چې وې دی به وجنه نور ټول پرې دی او بیا استاد جمعیت په تاریخ کې چې کوم خلق بد قسمت او دعا او تکو چې خدای پاک په استقامت کې د غیلار پرې خدا نو کوم چې لار پرې خېره کراچۍ نه رواله نو په کراچۍ یونیورسيټي کې ملک مجاهد هغه د جمعیت ناظم مو ناظم اعلاو د کراچۍ یونیورسيټي صدر مو چې هغه په استقامت پاتې شو ناغه وسوم د الله د دین کار کوي په امریکا کې د دارالسلام یو اداره ده دغه خپل کتابونه لیکي خو د هغه کراچۍ یونیورسيټي د جمعیت یو ملګری شفیع نقی جامعي چې هغه د استقامت مظاهره و نکړه ژوندې ده خدای دې ول توفیق ورکړي ناغلار شو په انګلند کې د بي بي سي نه به خبرونه وي د کرکټ څوک شوقیان اکثره کمنټري کوي اوس راغله د منور حسن صاحب خبرې کوله خو الله دې وته استقامت نصیب کی استقامت نصیب نشو دیو جن رسول الله مونږ ته دعا خولې وا چې تاسو به دا دعا کوئ نو یو زوم شي تاسو ته درځي یا مقلب القلوب زنده با ثبت قلبي علی دینک دا دعا بغواړي چې اسنه چې شفیع نقی جامع ده نه جوړ شي چې پنجاب تراشه نو په پنجاب کې یو کس ته استقامت مظاهره وکړه تر اوسه پوری بوډا دشته هغه ته لیاقت بلوچ وای او بل یو کس ته چې هغه دغه استقامت مظاهره ونکړه الله دې ولوس توفیق ورکړي هغه ته جاوید هاشمی وای جاوید هاشمی چې د پنجاب یونیورسيټي صدر وو
دا زمونږ پوزه وه دا د نرتوب یو نماینده و کله چې بنګلادیش جوړ شو دی دومره نرو چې دی ډاکا یونیورسټۍ ته لاړ او زه خپل وروڼه انډیا ته نه پرېږدم خو استقامت به په نصیب کې نو اوس کو تاسو په دې پاکو خلو ته دعا وکړه نو اگر چې اوس پالج وته شوی دی خو خدای به استقامت نصیب کړي او بیا چې ته پسې دی خوا راشي نو ستا په سرحد کې داسې خلقو چې هغې ته استقامت نصیب شو چې هغې ته سراج الحق وایي او ستا په دې منګوره کې داسې یو کس و چې زمونږ د ایج د جمعیت چې کوم کسان دي دا د هغه د لاسه راغلي وو خو هغه لاړ شو او دغه ته امریکې ته او استقامت دې نصیب نه شو او هغه د دې قافلې نه جدا شو موږ دعا کوو چې خدای دې بیا د استقامت په قافله کې شامل کړي استقامت ډېر غټه خبره ده ما تاسو سره ویلي وټ دویم سو وایې نو وایې زه وټ استقامت وایې بیکاز چې چا استقامت نه دی حاصل کړی هغې فیل شو چې چا استقامت حاصل کړی دی هغې سکسیډ شو پرون په دې سواد کې په مدین کې یو ښکلی سړی وفات شوی دی ټول ملګري ځکه چې د جمعیت د پېښور یعنې د کې پي چې پخوا به یې ورته اوس ورته کې پي وایي پخوا به یې ورته صوبه سرحد وی د دې بانیانو کې و د جمعیت حاجی انوار الله صاحب بیګا ماښام دغه وشو اوس شبیر صاحب دا ټول خلق ولا راخلاص دی ځکه چې هغه استقامت کړی تر اخره پورې تر مرګه پورې پرون ماسپښین مونځ چې هغه وکړو بیا کور ته راغی روټۍ ته کېناست نو الله تې ساه واغستو نو د ماسپښین مونځ وطن باقي پاتې نه شو ځکه هغه د استقامت مظاهره کړې وه نو دې مطلب دا دی چې موږ به د خپل رب نه استقامت غواړو نو د استقامت ډیفینیشن څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیفینیشن کړي چې حتی یموت تر مرګ پورې چې تا کار کې الو به استقامت لکه حاجی صاحب چې پرون در مرګ پورې وکړو او پروفیسور خورشید د مرګ پورې کړو منور حسن د مرګ پورې کړو نو په دې منځ کې چې څوک پریدي لکه دا د کوم وزیر صاحب دغه چې مو وي نو الله دې ولا توفیق ورکړي چې بیا دې قافلې ته شامل شي خو هغې تر مرګ پورې ونه کو او حضرت عمر صاحب وایي چې کوم سړی د لومبړې په شان کثعالب لفظ دی د لومبړې په شان کله یوې ډلې ته دانګي او کله بلې ډلې ته دانګي ته پوه شه چې په دې سړي کې استقامت څه نشته ټوپونه وایي که نه نو چې ته ټوپونه وایې کله د شنه ډنډه لګولي کله د سره لګولي کله د یو بیج لګولي کله بل اټ مین چې پتا کې استقامت نشته او استقامت د ښه پوزیشن گین کولو دپاره چې هغه جنت دی هغه استقامت ډیر ضروری دی نو بیا د استقامت کے فوائد کیا ہے نو فوائد اللہ تعالیٰ په سورہ حامیم سجدہ کې شمارلی تب وہ توزی رہے گے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جن کو استقامت ملی وہ استقامت پر ڈٹ گئے ربنا اللہ خو ارسو کوئی خو بیا بس کړل دې نه بس کوي نوړمبنه بسې تتنزل علیهم الملائکه ملائکه به وترا کوزیږي ما وی چې پرون د حاجي صاحب نه ملایکې ساه اخیستو نو دا به یې ورته ویلي خدای دې کړي چې ورته ویلي څه الله تخافو یریږه ما حاجي صاحب یریږه مره څه نه به یریږې فیوچر سټیپس نه چې اوس ډاکټر صاحب ځي او پته نه شي منګوره کې په لارې څه پېښېږي بیا په کړاکړ کې څه پېښېږي دې ته وایي خوف دې ته وایي فیر دې ته وایي انزایټي او دا هلکان پاتې شو یره چې دی باندې به شپه څنګه تېرېږي بجلي پې لاړه نه شي اوبو ته ختم نه شي هسې نه چې مرور شي پلارانې پسې راشي واپس یې بوځي دې ته حزن وایي نو چې کوم شاته پاتې شوي دي په هغو پسې ډپریس کېږه ما او کوم چې مخې ته روان دي نو حاجي صاحب ته به یې څه وی چې کوم دنیا ستا بچي او ستا کنسان خلق پاتې کېږي په هغې غم مه کوه هغې مونږ به غم کوو او په فیوچر کې چاته تا ته کوم قدمونه روان دي چې هغه یو قبر دی او بیا حشر دی به دې نه مه یېرېږه نو دا الله وایي چې د نو استقامت غټه پیدا شوه که نه څه به ورته وایي الله تخافو دا بل څه تاسو وایې ولا تحزنو نو بیا وایي چې ولې مه یېرېږئ نو هلکه داسې چې دلته تاسو څه مسله پېښه شي دا سټیج والا تاسو هلکه یېرېږئ مه موږ د سره یو موږ داسې وایو که نه نو بیا چې کور کې څه مسله پېښه شي ته ټلیفون وکړې وایي زه راځمه نو هغوی به راته څه وایي نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره منګ ستاسو سپورټر یو منګ ستاسو دوستان یو منګ ستاسو په بیک ولاړ یو فل دنیا دلته په میټرک کې چې ته وې نو موږ د سره وو ای پی سی ته چې ته لاړې نو موږ د سره وو په تربیتګاه چې وې نو موږ د سره وو
هغه یو کسو کنه ډاکټر صاحب هغه په لسم کې نو هغه ډیر خو نو هغه پټی ته ستلو یو بل الګ وسره حالت هغه زمیدار دشمندارو داغه سره ټوپکو نا ټوپک هغه ماشوم رواغه سن چې دیسه کو نو پینډز هغه ګولې ودور هغه ټوا ناغه هغه د موجوده ډاکټر صاحب د زوړ میټرک سټوډنټ د دې خوا تیر شو اشغه وکړو او وخت په ونه لګي نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا ادو موټر سایکل یو بل سره وجنګې دي استا موټر نه وتم به دي اتا ته خیر شو نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره او بیا چې قبر ته زینوم څنګه مکو د دار استقامت غټه پیدا شو کنه فی الحیات الدنیا وفی الاخره لکم فیها ما تشتهی چې سشي د ډېړه کیږي کو عام وبس کې اكو کاوي ته ډېړه کیږي اكو وای چې سافټ ډرینک راوړه چې تاسو ته ډېړه کیږي بدل مونږ اویلیبل کو مونږه ما خیال ته تربیت غواړو د تحریک مهنت جو بنوي ټینکونه به راوستل ناغه دی چې داسې بنئ چې تاسو بو ته ضرورت نو بو برته اویلیبل اګه ستا شربت ته ضرورت نه شربت با اویلیبل لکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها درځي چاله ما تدعون زنده‌باد چې څه شي آرډر کوي بس ګوته کړئ په بټن او هغه به تر رسیدلی ما تدعون ادا بسې وچیرا زی وچ عابد بالتای او ډاکټر صاحب کوستا چی تړه شو جوړ وکیدلا نزلم من غفور الرحیم عابدنا د خدای میلمانه وې نو خدای په کوئی پلانې زما میلمه ده د دینه خدا سری در صبر برکت دی استقامت نو استقامت دومره غټ برکت ته چې تا ته به الته داسې زونه میلاو شي نو دا دې زونه میلاو لپاره بس خیال کې زکارونه یا بکې نو راځي چې هغه کارونه زده کو لوازم تاسو چې لوازم ویلي دي کنه نو یو هاف ټو ډو سمثینګ نو دومره خبره چې کومه په دې کې ضروری ده هغه دا چې ته بس چل کې یو هاف ټو سټرګل دا سوی کنه سن سټرګل از ا پارت اف د ډیزاین خدای پاک چې دنیا جوړوله نو دې سره سټرګل وو چې سټرګل نه نو بیا به په جنت ته زمونږ نکسل راځتو خو سټرګل لای راځتلو نو ته به سکه کسنه کې کته په میث کې تکړه نه اته په بیولوژي کې تکړه نه اته له کمپیوټر نه درځي اته شپې هوم ورک نه کې او ته زده کې نه سټرګل نه کې نو ته خو نمبر نه شي خسته په نقل خو تعالی نمبر نه درکو نو استقامت د حاصلولو لپاره لومبنه څه شی ما سوي स्ट्रगल बके स्ट्रगल लपारा दलील दारे चुको चरिता तो मुफ्त का जन्नत मिलता तो आपके अब्बा जान को जन्नत से न निकाला जाता नो मेहनत पता के जान बकड़े जान बदगा कड़े तो पता रहे हो सिराजुल हक से पता हो नारावा सो तो वही खुशहाल اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان تعالی هغه اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان جوړوم کی خو دنیا پاکستان په دنیا کې ده چې په دنیا کې نو سنه تکلیف بتا ترسي سنه محنت بکې ولې الله درې پیری قسم خوړلې لا اقسم بهذا البلد دا مکه چې جوړه شوې ده دام د محنت نتیجه ده هاذا البلد مکه ته اشاره ده ځ الله وي زماره قسم په دې مکه باندې وانت حلم بهذا البلد رسول الله ته وستا په دې ژوندۍ مې قسمی چې ته پیدا شوی نو پلار دی نو چې لګ لوی شوی نو مور دی نو چې لګ لوی شوی نو نیکه دی نو دا بیا ته بيزي سره ولې نو چې پیغمبر تکلیف ولې تیراو دا د تکلیف زیره کته وای چې هر وخت انډا پراټا ملےګا تو هر وخت نہیں ملےګا انډا پراټا کله به نه ملاويږي څه سونه کې دې شي بجلی لاړه شي نو لګه خوله بد باندې راشي نو را دي شي کنه وانت حلم بهذا البلد ووالدين او دا جمعیت دا کارکونان چې دې ټول پلاران پرې گوادي پلارانو تاسو څنګه تاسو څه تکلیفونه تیر کړی هغه بوچا تاسو مکوا په موږ چې کمی تیری شوی دي هغه ته ویل نشم کې بیا بخپای نو ما ولد نو دا بچی چې پیدا شو نو دی جړل نو چې دی بیا موږ سکول ته داخل کړل نو بیا جړل وې سکول ته نظم نو بیا چې لګلو شو کوی دنه غختنه ما دلته دل نه کوم هغه نه دلته براله کې نو بیا وی زفارین تزم نه ما وی نه بزه نو بیا وی چې نه دا سبجیکټ مې نه دی خو نه ما وی چې نه خامخابه ډاکټر کېږي نو بیا ما داغه په وینا ما غل خزه وکړه نو دا مې اوس نه دغه دای کنه نو دا ټول مسلې سلور قسمونه نشو
نو چې خدای سلور قسمونه خوري نو ورپسې سوی چاله ورزي لقد انسان فی کبد ناغوی خدای زماره قسمی چې ته په تکلیف کې نو دیو جن تکلیف نه بنه ریږي مونږ په دې سافټ کارنر کې خوشاله یو نو که یو سړی وای چې را اکسیډنټ نه بچ شوم او سکول نه راشي نو مور ته خلق سوی د تبلیغان وته وای سو کا دوه رکعاته نفل وکا شکر ادا کا او کو مولوی سے بوته دا وای چې 2 روپے خیراتی ورکنو لګ موډ خرابې کنا زکه هغه خو ګران دی ردی نه کنا اکبل مولوی سے پس راشي چې سو دي سن نفلی روزه ونیسا نه ردی نه لګ ګران ده نو زمنګ د 2 رکعات نفل زکه خوغي چې دا آسان دي نو موږ سافټ کارنر والے یو نو موږ وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شیخ خوښ شي خو جو کدون خوخته نو زکه هغه سافټ کارنر دی حکومت ته څوک دا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې سنو بل شوی یو میاش پکې سنو بل شي ور کنا چوله نه بلا نو موږ بیا هغه ته نه تیار ځکه نو سافټ کارنر سے ذکر آپ کو نکلنا ہوگا نو باندې شرط شو اس اتغاق حاصل ولو د پاره رومنه دادا چې ته لګ سټرګل کې ځکه سټرګل از ا پارت اف ډیزاین دا دنیا چې ډیزاین شوی دا په دې کې سټرګل شته نو مهنتي وړو کې مهنتي سټوډنټ الله تم خوږي او د مخلوق هم خوږي دویم نمبر شی چې دې کنه یو هیو ټو بیوټیفای یور سیلف ځان بل خاصته کې وی چې خاصته کې چې سار پاسې نه دي سوکا چې پاسې نو لاول خو شکر ادا کا نو هغه شکر سي الحمدلله الذي چل ورزي احیانا نو دا شکر دې ادا کو کنه چې کله شکر دې ادا کو دې ته وی ګریټیفیکیشن سٹارټ فرام ګریټیفیکیشن وسو باتروم ته ځي نو چې باتروم ته لاړ شي او شیشې کې ځان ته وګوره نو چیرته ځان بد مو آیا بلکې وای چې شکر دې خدای دا خو دې ډېر ښه شکل لا کړي اللهم حسنت خلقي نو دې بلې لاړ شه فحسن خدای دنه ګریټیفیکیشن دا بار بیوټیفیکیشن خو مشته خو اندرونی بیوټیفیکیشن را لراکه نو او اندرونی بیوټیفیکیشن د پاره 3 پوائنٹ دي نمبر 1 آپ لینے والے نہ بنے دینے والے بنے سشه ستا سره پکاره چې پین یې دویم چې کو دی وړي چې ورکه ولا نو چې نه راوړي چې مړه هغه راوړي نو آپ لینے والے بن گئے نو دی به مو چې مړه هغه راوړي نو یہ بھی لینے والا بن گیا نو پزان کې دا خوې پیدا کا چې آپ دینے والے بن جائے نو کو ستاسو خرچای کنه نو لګي ته ډېری والا کې دې شي مرګري ته ضرورت شي نو که ناخون کارت تر ځان سره وسه او د ضرورت ټول کمپیوټر د سره او لیپټاپ د سره نو خبرې چې بل ته پته مې نو کو لیک جیب خرچ نه پیسې سیوا شوي نو کو ستایو ملګری او دا غسر نه په کلاس کې 2 لکانو په ووم کې نو دا یو هغه بل توي چې رستا سره دور ډیر شي دا دغه د لاندې دی بنین ته سوې انډر خر هغه چې دا بنین سره دور بنینونو دي نو مال پیراکا هغه ویلې لیونه شیخ تعالی ته درکم یہ دینے والا نه تا بل لک واورېدو هغه خپل پلار ته ټلیفون کو فلارې په فارن کې او هغه دور ډیر شي بنینو راولېګل او هغه لک له سار راوړل چې سورج پس رالل وېتا پروند ته ویلو ما یہ دینے والا بن گیا دا ولې ځکه چې پاسنه لاس ته خدای خوخي او لاس لاندې نه بدی شي نو لپاره حدیث ته ید العلیا زنده باد خیر من ید السفلا نو همیشه ته کوشش کوا یو هیو ټو بیوټیفای یور سیلف نو غیر پر ډومبنه دا چې لینے کے بجائے آپ دینے والے بن جائے اور دویم دارے انتقام کی بجائے آپ کیا سیکھے معاف کرنا سیکھے دې لک ماته دي سو ویلو او د موټر سایکل زماره موټر سایکل سره وځانګي ا د سایکل زما سایکل سره وځانګي وای ک جنگیدل نه نو ما معاف کړی دی نه چې کور ته راځي نو جنگونه شروع شي ولې موټر سایکل ته چې کم ځای ودراو خده هغه کې معافي نشته انتقام دی آپ کو بیوٹیفیکیشن کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں اور دریم نمبر چاہیے ډیر آسان آپ نفرت کی بجائے محبت کرنے والے بن جائیں او بیا یو بل خبره ټیکنیکل کوي چې ستا په دې زړه باندې د دریو زونو ګورنمنت دی یا به یوي یا به بلی نمبر 1 کوتیا کی ګورنمنت کوتیا څه ته وایي وای کوتا سپه د بعض خلکو په زړه باندې د سپیک حکومتي بعض خلکو په زړه باندې د سور حکومت د سپی حکومتي د بعض خلکو په زړه باندې د شیطان حکومتي
ا د باز خلقو په ځړ باندې د ملایکی حکومتي نو د خپل دنه بیوټیفیکیشنو کا کو فرض کته جنگی نه کوتیا کی حکومت ہے ارزه چې تا ورته کړي په کم کور کې چې مور دا خواخې د انګور سره جنگ کوي او استاد به شاګردانو سره جنگ کوي او کلاسمیٹ او روممیٹ د یو بل سره جنگ کوي یہاں کس کی حکومت ہے کوتیا کی حکومت ہے ځکه سپیڅ کوي ټول ورځ جنگي ادویم دا شیطان کی حکومت شیطان آدم علیہ السلام ته ویلو زه ته سجده نکوم ځکه چې خلقته من طین وخلقتنی زنده باد الحمدلله نو چې وی چې زما پلار نکره دنه خدي دې ته قومیت نظریه وای د قومیت دا ډومبنه نظریه شیطان وا نو کم خلق چې قوم پرستی الله دې وته هدایت کې دی په حقیقت کې د شیطان د ډلې خلق دی ځکه غدا خبره کړي وا چې ته په کلاس کې وسړی ته وای چې زه به خوښ شم او ځکه چې زه سواته ماته بونیری نو دا د علاقې په بنیاد وای نو ځکه چې زه سوري ماته زه سپینې ماته تورې نو دا ته د رنگ په بنیاد وای او ځکه چې زمان نسل پلانې دي ستان نسل پلانې دي نو دا د قومیت په بنیاد وای نو په دې بنیاد چې ته خبرې کین نو دلته شیطان کی حکومت ہے خو دا تا ماته دا خبر وکړه وای سر به مدلات په خازه ولګي کو ته ما معاف کړي اته به بار تر وځي کنه نو ته چې کله غرور کې یہ شیطان کی حکومت ہے اور پھر جب ملائکہ کی حکومت ہوگی نو بیا چې ملائکوں کی کم صفت نہ غدری صفت نہیں لینے والے کے بجائے دینے والے بن جائے محبت کرنے نفرت کرنے والے کے بجائے محبت کرنے والے بن جائے او بیا اور پسې چې وبل می سویلو معافی جزاک الله نو دا چې ستا حکومت با انټرنل حکومت کې external change is not possible without internal change انټرنل چینج براولې نو تربیتګانه چې ته دا سبق وسه چې انټرنل چینج براولما نو الوبه ماته دا سيزونه آسان شي اوس زما ستاره پاره چې دا موږ په 4:30 شروع کړو 4:26 شروع کړو ها باندې زخر دی ولا څه ټیک شو جی نو دا یو خبره مونږه ذکر چې چونکه استقامت ډیر ضروری دی استقامت ډیفینیشن مونږ وکړو چې د اخیره پورې غوښه کار کې د استقامت د پیدا کولو لپاره پکاره چې څه نیگیټیوز خبرې دي چې هغه د وجود نه وباسي او بیا ورپسې دا چې هر هغه کار چې هغه کول غواړي د استقامت په حواله باندې نو هغه په دا ما تاسو جوړم به کوم صورت دغه کو کمایاتونه وي دا د سورته حم میم سجده نو بیا موږ ته په سورته هود کې خو ولیو چې دا کارونه بکین تا ته استقامت ملو شي باغې کې داو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی فاستقم کما امرتا څنګه چې تا ته ډایرکشن شوی د دې سی به استقامت شو کې دې نه ګران کار بل نه چې الله وی چې زما په سټانډرډ بکې تا ته چې ایگزامینر وی چې زما په سټانډرډ به جوابونه راکې نو هغه به څوک پاس نشي ټول فیلی ځکه ایگزامینر څه شاته خو ډیر شي ایکسپیرینس ته او ته خو په پی سی یا په میټرک کې اوس راغلی نو الله خپل پیغمبر ته چې فاستقم کما امرتا ورپسې بیا وی ومن تاب معک اکم خلق چې د استقامت د لارې نه ډیویټ شوی دي او هغه واپس تاسو راتلل غواړي تاسو چې ما د کراچۍ نه فلاور پورې دې ځای پورې کوم نمونه واغستل دا د دې ملګری چې د نیغې لارې نه کاږه شوي دي دي چې توبه وباسي دي ته ومن تاب معک نو ته به استقامت کې نو د هغې دپاره ډومبنی کار چې کړی دی نو هغه دا دی ولا تطغوا طغیاني به نه کوې طغیاني دې ته وایي چې د حد نه به اخوا نه اوړې لکه یو سړي تا ته بده خبره وکړه نو تا له پکار دی چې ونه کې وته خو کو کې خو یو به وته کې خو کو ته ورته درې کې لکه هغه خدای دې خوار کا نو احسان دا دی چې ته ورته وایې چې خدای دې ښه کا خو کو ته خامخا بدللې جو ته ورته یو پیرو وایې خدای دې خوار کا ته ته سوې ته پښتون کنه خدای دې تام خوار کې خدای دې ستا غپلارم خوار کې او خدای دې ستا ملا ماته کې او ستا خدای بیړه غته بدی سوای کنه نو دا خو طغیانی تا وکړه ځکه طغیانی دې ته وای دا طغیانی بلو چې باران شو او د دې دغه بنگلاديش دې د ندې طغیانی کړي وا دا چې دغه نه کوم د کلیل نه کوم اوپر غلې وي نغو طغیانی کړي وا چې طغیانی کړي وا نه انډرګراوند ته لاړ نو ټولو خلکو پریجونه او د ټولو خلکو کپڑے خرابې کړي نو طغیانی باندې کې نو الله زکه ته وای استقامت د پاره دا ضروری دی ولا تطغوا
نو کله چې تاسو سره ملګری او تاسو سره بیهیو کې نو ته پوه شې مال طغیانی نه ده پکار لکه هغه یو خبره وکړه نو خدای زه معاف کم خو کو زه ته هم یو پیر بوتم چې خدای غوړي تا خور کی خو کو زنه پس یو اخوا زما نو دا طغیانی ده دې ته ظلم وای نو ما ته ظلم نه ده پکار نمبر 1 شو نمبر 2 چې موږ ته هغه کې خولې دي نو هغه ودا وای چې ولا ترکنو الی الذین ظلموا د ظالمانو باندې ملګری کېږي کته استقامت غواړي نو نن سبا ټول لغټ ظالم څوک دی پارابو کې دا راته تاسو وایي څوک چې په حماس ظلم کوي نتنیاهو شو اسرائیل داغه په سپورټ کې څوک ولاړ دی ټرمپ ولاړ دی او ته ټرمپ له د امن ایوارډ ریکمنډیشن ورکې دا ته ظالم ته کوک شوې کنه نو که ته ظالم ته کوک شوې نو خدای وي تا استقامت نه نصیب کیږي نو چې څوک زیاتې کوي کاغذ ته پلار یا کموري کاغه نایي کې کا استادي د په یونیورسيټو کې د سیستم دی دا چې کوم ایگزامینیشن نمبر ورکې سو ته ها سیمیستر نو په سیمیستر کې داغه سره نمبرې نو کو جنې راشه هغه خوشاله جوړ شه نمبر ولور کې اکر نه شي جنور کوي ولا دیتا نه ظلم کوي کنه نو چې ته وای نه سر ټیک کوي نو خدا ته ظالم ته دغه شوي کنه نو سیمیستر سیستم چې راوسته دی هم ډیره پر راوسته دی چې ظالم لا د ظلم مقب نورم فراهم کی چې ایگزام ته ورکې ا پیپر دې سو ګوره پیجنې دي نه نو خو به کې خو چې کله هغه ستا پیجنې واستانه خپي یا بر سره دا چل کوي نو دیو جن د ظالم حمایت پنه کې یو طغیان شو چې په خپل به حد نه کراس کې او یو داله چې د ظالم په خپل به ظلم نه کې خود بل ظالم به هم حمایت نه کې الو بتاتا دغه میلاویږي سبا میلاویږي استقامت و دو کارونه نور وای واقیموا الصلاه واقیموا الصلاه واقیم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل د ماخام منځبم کې د امامتۍ سره ما زیګر او د سار بم کې کته چې سار نشم پاتې دی او زه د شپې مې نا وخت پورې سټډي کړي نو الله خو طرفي النهار نو نهار څه ته وي نهار ورځ ته وي مثلا دا ډے دی نو ډے سٹارټډ فرام 5 am نو چې 5 am ته ودی نو خو تا خو طرفي النهار ته طرف خو سایډ ته وي لکه دا طرف ته او دا طرف ته دا خو نه دی نو طرفي النهار د سار منځم د امامت سره کې نو کور به مور ته وینا وکي مور خو دا چلیز د کړي چاته ته وي شابه وړو د شي سار بچرته ځای سکول ته ځای نو کو دا مور ته پوهه چې ماما متدیس وایا چې شابه وړو د شي سار با منزل ځای نو سکول گاډي چې ولاړی ته راغلی کنه خدای یو سټیټمنټ چې بدل کی طرفي النهار ورپسې سوی وزلفا من الليل ما خام منزبم کې ماسوتن منزبم کې نو چې منز کې طریق لري دیو جنوي په منځ به کمپرمایز نه کې په دروغ به کمپرمایز نه کې چې څوک دروغ وي ته چې دی بوایا او په منځ به کمپرمایز نه کې دا قران ته وي او ورپسې بیا ته سوی ان الحسنات یذهبن السیئات کتر غلطی زاله کې کمپنسیشن نو په غلطی نه کیږي لکه ما ته کنسل وکړل جو خپه شو جو ما ته چې بخیر دې ماپ په جو نه ماپ کولم جو ما ته بل وکړل وکړل جو دو پیری مې وته وکړل نو چې دو پیری وته کو نه په دې خو ګناه نه معاف کیږي چې کله ته کنسل وکې داغه په تعریف وکې داغه نه به معافي وغواړي د خدای نه به دعا وغواړي او غل به څه گیفت وسه نو ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی به بدی ختمي بدی په بدی نه ختمي یو ځای ډرټی دی او تاغه په مچاز وینځي په مچاز خو نه انځل شي هغه له پاکي وبو پکاري نو یو بل دغه دی چې ته به د بدی نه پس نیکی کې او بیا اخیری خبره ده وصبر صبر وکې هر وخت بجنګونم نه کې او د صبر نه وکاراله نو زمونږه د خبرې خلاصه شو خبره دا شو چې دغه چې د استقامت ډیر ضروری دی خدای یو ګران کار دی چې کړي دی هغه ګټه کړي دا د استقامت په فیور کې چې کوم خبرې دي هغه په وخت موږ کول دي هغه د ظلم نه ځان ساتل دي د ظالم مرګتیا نه کول دي او خپل اندرون چې دی هغه د ګن نه پاکول دي اګه ته استقامت میلاو شو او ته استقامت وکړو نو خدای پاک تعالی سکی الله تعالی بس سره ملائکه ملګری کی او ټول کارونه اپنډس ګولې نه بدیم بچ کی د اکسیډنټ نه بدیم بچ کی او په امتحان کې به خدای هغه سوال نه راولي چې تعالی درځي او اکثر په وایو کې سړی هغه تاسو کې چې هغه د سړی له خورځي نه غوړه ک ډیر قابل لګته نو دی ویره سر پویږي نه مال خو د قراتلو او خوانه راځي خو شکر چې دا تاسو رانه وکړو
یا به ایگزامینر دې راشي چې هغه به ستا ضرور خپل دغه سبق ویلی ستا ضرور به تا ته دغه ټرینډ ښوولی او ستا نه به هغه جوابونه والي ابو جهل کار خو ډېر زیات قابل دی ځکه چې ستا سره ملایکې نو که اکسیډنټ کې نوم به دې بچ کوي او که قبر ته تللی نوم به دې بچ کوي او په آخرت کې به دې بچ کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.